ګورئ چې یو څیز وي او د هغې څیز کمالات ډېر زیات او د هغې دپاره یو داسې نوم نه وي چې په هغه نوم کې هغه ټول کمالات راجمع شي او هغه ټول کمالات راغونډ شي، نو بیا د هغه څیز نومونه ډېر وي. لکه مثلا د الله رب العزت ذات دی، نو د الله تعالی ذات د هغې صفات کمالات ډېر زیات دي، نو هغه په یو نوم کې نه راټولیږي. د دې وجې نه د الله تعالی اسماء حسنا دي، بېشماره د الله کمالات دي او بېشماره د الله تعالی اسماء حسنا دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت ډېر کمالات ورکړي، د دې وجې نه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډېر نومونه دي. یو عالم وي د هغه کمالات ډېر وي، د دې وجې نه د هغه نومونه هم ډېر وي. څوک ورته مولانا صاحب وایي، څوک ورته قاري صاحب وایي، څوک ورته حافظ صاحب وایي، څوک ورته مفتی صاحب وایي، څوک ورته شیخ الحدیث وایي، څوک ورته شیخ القرآن وایي. نو دا چې یو څیز داسې وي چې د هغې اوصاف او کمالات هغه ګڼ وي او هغه ټول کمالات په یو نوم کې نه راټولیږي، نو بیا د هغې نومونه هم ډېر وي. نو سورة الفاتحه دا د قرآن کریم یو داسې سورت دی چې د دې خصوصیات د دې کمالات هغه ډېر زیات، خصوصیات د دې سورت هغه ډېر زیات. د دې وجې نه یو خصوصیت د دې سورت هغه دام دی چې دا سورت د ټولو نه اول په قرآن کریم کې چې کوم پوره سورت نازل شوی دی نو هغه دا سورة الفاتحه. اول وحی خو د اقرأ راغلی ده، د سورې مدثر راغلی، سورې مزمل د دې نه پیله هغه آیتونه راغلي دي، خو لیکن چې کوم اول پوره سورت نازل شوی دی هغه سورة الفاتحه دی چې دا د قرآن کریم د ټول نه اول سورت نازل شوی. او بیا د دې سورت ګڼ نومونه دي. یو نوم د دې سورة الصلاة چې دا د منځ په هر رکعت کې دا سورت لوستل کېږي، او که یو رکعت د فرایضو د آخري 2 رکعاتو نه علاوه که یو رکعت داسې وي هغې کې انسان سورې فاتحه ونه وایي نو بیا د منځ هم نه کېږي. د دې سورت بل نوم سورة الحمد دی چې په دې کې د الله تعالی حمد بیانېږي، الحمدلله رب العالمین، د الله تعالی الوهیت بیانېږي. دریم نمبر د دې سورت نوم فاتحة الکتاب چې د دې سورت نه د قرآن کریم آغاز کی. امام بخاری رحمت الله علیه فرمای چې دا سورت د دې یو خصوصیت دا دی چې دا د قرآن کریم شروع هغه د دې نه شوی دی، او بل دا چې دا د منځ په شروع کې لوستل کېږي. نو دا سورت سورة الفاتحه دا فاتحة الکتاب دی، د دې نه د قرآن کریم آغاز شوی دی. نو دا د الف لام میم سپاری حصہ نه ده، ځکه که چېرې دا د الف لام میم سپاری حصہ وه نو بیا به دا د الف لام میم د سپارې دپاره آغاز وي، بلکې دا د غونډ قرآن دپاره آغاز وي. نو د دې وجې نه دا سورت د الف لام میم سپاری حصہ نه ده، دا د غونډ قرآن دپاره دا آغاز دی، افتتاح ده. او د دې سورت بل نوم الکتاب دی چې دا د ټول کتابونو دپاره اصل حیثیت لري، چې قرآن کریم کې څومره مضامین دي هغه ټول په سورة الفاتحه کې راغلي، او په سورة الفاتحه کې چې څومره مضامین دي هغه ټول په قرآن کریم کې خواره دي. او د دې سورت بل نوم کافیه، شافیه، رقیه چې دا یو دم دی، رقیه ده دا دم دی. یو صحابي دا سورت په یو کس باندې چې هغه مار یا لړم چې چلو په هغه باندې واچولو نو هغه د دې په دم سره هغه ښه شو. او دې سورت ته سورة الکنز وایي چې دا د علومو خزانه ده. او دې سورت ته تعلیم المسأله نوم اخلي چې دې کې دننه د الله نه د غوښتلې طریقه ښودلی شوې چې اول پکې د الله تعالی صفات بیان شوي دي او بیا د الله نه سوال دی. نو چې کله انسان د الله نه سوال کوي، دعا کوي، اول به د الله اوصاف بیانوي، صفات به بیانوي، او بیا به د الله تعالی نه غوښتل. او د دې سورت یو نوم المثانی چې دا بار بار لوستل کېږي، بار بار لوستلو والا سورت. نو دا د دې سورت ګڼ نومونه دي. او د دې فضیلت او مقام خدا سے دی چې حدیث کې راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای چې په تورات، زبور، انجیل او نه په خپله په قرآن کریم کې د سورة الفاتحه مثل یو سورت هغه نشته. او حدیث کې دی چې سورة فاتحه دا د هر مرض شفا ده. او په بخاری کې د حضرت انس رضی الله تعالی عنه په روایت سره دا خبره نقل ده چې دا قرآن عظیم ترین سورت الحمدلله رب العالمین چې دا د قرآن کریم